زما عجتمندو نن ته یو ډېر عجیبه واقعه ذکر کوم. د عیسایانو په ابتدایي دور کې د مولانا رحمت الله صاحب رحمه الله د هغې سره د یو عیسائی پادری مناظره راغله، بحث مباحثه ورسره راغله. په هغه مناظره کې حق غالب شو او باطل مغلوب شو، یعنی مولانا رحمت الله رحمه الله هغې وګټله او پادری شکست وخوړه. په آخر کې د عیسائی پادری د مولانا رحمت الله صاحب نه پوښتنه وکړه، مولانا صاحب د تا سره په دې خبره باندې د ټولو نه غټ دلیل کوم یو دی چې قرآن کریم دا د الله کلام دی؟ کله چې مولانا صاحب دلیل بیانول شروع کړل نو دې پادری ورته وویلې، مولانا صاحب تا ته خو پته ده چې زه عیسائی یم او د تا سره مې مناظره وکړه، خو دا دلیل به درته زه بیان کم او دا حق به زه واضحه کم. هغه دا چې په دې وخت کې په ټوله دنیا کې د تعلیم ډېر زور دی. زمونږ د لندن پارلیمنت زمونږ د ملک دپاره قانون جوړی او د دې قانون جوړولو چې کوم ممبران دي هغوی ډېر اوچت اوچت تعلیمونه کړي دي. کله چې دا تعلیم یافته خلق یو قانون جوړ کړي نو په دې باندې 6 میاشتې نوې تېرې شوې چې په دې قانون کې غلطي روزي. 6 میاشتې لا نوې تېرې شوې قانون کې غلطي روزي، یا دا قانون غلط دی، غلطي ده پکې، بیا دوی په دې کې ترمیم وکړي او قانون بدل کړي. زمونږ د لندن پارلیمنت خو پرېږده بلکې که د ټولې دنیا بهترین قانوندانان فلاسفه او زیرک خلق راجمع کړي او دوی یو قانون جوړ کړي نو بیا به هم په دې کې غلطي روزي. ځکه په دنیا کې چې د قانون جوړولو دا اداره جوړه شوې ده نو دا صرف د دې دپاره جوړه شوې ده چې د دوی به وخت په وخت په قانون کې ترمیمات او تنسیخات کوي. دا به ختمي، رد و بدل به پکې کوي، زاړه قوانین به ختمي او نوې نوې قوانین به جوړي. دا قانون ساز اداره جوړول غټ دلیل د دې دی چې زمونږ په وضع کرده قوانین چې کم دي، مونږ چې کم قوانین د ځانه جوړ کړي دي هغې کې غلطي شته وي، دا معلومیږي. لیکن بل طرف ته ستاسو کتاب قرآن مجید دا وګورو، دا صرف داسې یو کس دی محمد صلی الله علیه وسلم د هغه په لاس باندې ظاهر شوی چې هغه په تمام عمر کې د چانه الف با هم نه دی ویلی، خالص امی و. بیا نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د چا سره د قوانینو په جوړولو کې مشوره نه ده کړې، ځکه په هغه وخت کې اکثر خلک امیانو. بیا په دې کتاب کې د انسانانو د ژوند متعلق غټ غټ قوانین ذکر دي قرآن کریم کې، خو د 1400 کاله تېرېدو باوجود بیا هم د دې په قوانینو کې هېڅ غلطي نه روزي، د قرآن کریم په قانون کې هېڅ غلطي نه روزي. د هرې زمانې سره دې قوانین برابر دي. نو دا غټ دلیل د دې دی چې قرآن عظیم الشان د الله کلام دی، دا د انسان کلام نه دی. ځکه که دا د یو انسان جوړ کړی کلام وي نو بیا به په دې وخت په دې د وخت تېرېدلو سره به په دې قوانینو کې هم د تبدیلی او د ترمیم ضرورت راغلی وي. نو د ترمیم او د تبدیلی ضرورت په قرآن کریم د قوانینو کې نه راځي. معلومه دا شو چې دا د الله کلام دی، دا د انسان کلام نه دی. نو قرآن کریم دا د الله معجز کلام دی، یو دایمي قانون دی او په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته.